چونکې د عمرو وخت د خلک عمرې لذي نو د سړو مسائل ډیر بیانېږي خو د ښځو نه بیانېږي او شریعت کې د ښځو او د سړو په مسایلو کې فرق دی ډیر احکامات داسې دي چې هغه د ښځو یو شان دي د سړو بل شان دي په دې کې یو مسله عزتمندو هغه د احرام ده بعضې خلک وایي ښځو او د سړو احکاماتو کې فرق نشته نو هغه بعض اعتباراتو سره وایي ډیر اعتباراتو سره فرق شته احرام متعلق عزتمندو د سړو احرام تاسو ته بیان شوی چې هغه 2 کپڑے انسان تړي او بیا غسل کوي بیا 2 رکعات د احرام مونځ کوي او بیا نیت کوي د ښځو احرام څه دی د ښځو احرام عزتمندو صرف مخ کې دی مخ د ښځو د احرام تعلق صرف مخ سره دی مطلب د خبره دا دی او نور احکاماتو کې د ښځې او د نارینه د احرام ډیر فرق نشته ښځه عزتمندو په مخ باندې به داسې کپړه نه لګي چې د هغې د وجې نه د هغې مخ مکمل پټ شي او د دې مخ سره ولګېږي او دې کې عزتمندو یو خبرې ته خیال ساتئ یو د مخ سره کپړه لګېدل یو د پرده کول دې کې فرق دی په ښځه باندې پرده هر حال کې شته چې دا ښځه ده نو دا به پرده کوي د نارینو نه به پرده کوي که دا په حج کې ده که په کور کې ده که په مونځ کې ده که په سفر کې ده که په حضر کې ده د هغه خلکو نه چې کوم سره د دې نکاح کېږي د دې نه فرض ده او ضروري ده الله رب العزت قرآن پاک کې د پیغمبر ښځو ته وایي حالانکې د پیغمبر ښځې او د پیغمبر بیبیانې د ټول امت دپاره د میندو په مثال دي خو رب کائنات ټولو نه اول د خپلو د پیغمبر د بیبیانو شروع کړې ده چې ای زما نبی ته د خپلو بیبیانو ته ووایه یدنین علیهن من جلابیبهن چې دوی به په مخ باندې پرده راچي او لوریانو ته هم دې داسې ووایه د نبی علیه الصلاۃ والسلام لوریانو ته چا هم په بده سترګه نه کتل د نبی علیه السلام ازواج مطهرات هغوی ته موږ امهات المؤمنین وایو د ټولو مؤمنان میاندې او موریانې د دې باوجود رب کائنات ورته وایي چې تاسو به پرده کوئ نو عزتمندو پرده به په حج کې هم کوي په احرام کې به هم کوي خو هلته عزتمندو داسې ده چې کپړه لګول مخ سره په حالت احرام کې د ښځې دپاره ممنوع دي نو دی وجې نه عزتمندو دا ښځه به داسې طریقې سره پرده کوي چې د دې د مخ سره کپړه نه لګي څه طریقې سره به کوي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمای چې موږ به کله احرام په حالت کې او په سفر به روانو نو موږ به نقاب مخ سره نه لګو الټه به م کوشاته به م واړو چې څوک به نه او څوک به چې مخې ته رال نو کپړه به م واپس په مخ باندې راواچوله او داسې مولا علی قاری رحمت الله علیه شرح مشکات کې لیکي چې داسې طریقې سره به راچوله چې مخ سره به نه لګېده نو یا به داسې دې سر کې داسې لرګی ورکړی نو چې لرګی به ورکړی چې کپړه به یې راواچوله نو به مخ سره نه لګېدله او یا به داسې چې کوم دی ببوزې یا داسې لاس به ورته نیولې او داسې کپړه به یې راواچوله نو بهرحال عزتمندو پرده په دې دور کې خو انتهایی ضروري ده خصوصا هلکان هم ځي جینکۍ هم هلته حالت احرام کې نږدې تاویږي نن سبا جینکۍ او ښځې دا خپل کمال ګڼي چې هلته حجر اسود ته ورسیږي او د سړو سره په یو ځای باندې منډې ووایي دا خپل کمال ګڼي مخکې به ښځې داسې وي چې هغوی به طواف سیډونو ته کو مخکې به ښځې داسې وي بره به تاوېدې اوږد طواف به کو اوس عزتمندو د مختلف ملکونو خلک راځي او په هغه ملکونو کې پرده نه وي اول ته جینکۍ هلکان یو ځای ګرځي نو د دې وجې نه د دې مسلې ډېر خیال ساته نن سبا هغه هیټ هغه کیپ میلاویږي دا کم چې کرکټر کم کیپ وي او داسې مخې ته چپر شان وي هغه کیپ بغیر د ټوپۍ نه میلاویږي داسې شاته تړل کېږي بس ښځه د هغه کیپ واچي او دا شان چې کله څوک نه وي نو لرې کولی هم شي خو چې اکثره ځایونو کې خلک وي نو هغه کیپ دې سره مخې ته د نقاب راچي داسې نقاب بنا چې دین نبی علیه السلام منع کړی ده چې مخ سره ډایرکټ لګېږي داسې دستانې بنا چې بعض روایتو کې راغلي چې هغه بالکل مخ سره لګېږي د دې نه علاوه عزتمندو د سړي او د ښځې په احرام کې دا فرق دی چې سړي ګنډلې شوي کپړې نه استعمالوي په حالت احرام کې او ښځې به ګنډلې شوي کپړې استعمالوي نو ګوره د ښځې او د سړي په احرام کې فرق رالو باقي احکامات کې فرق نشته
ښځه به هم اولامبي 2 رکعاته مونځ به وکړي د احرام او د هغې نه پس به عزتمندو په زور زور باندې تلبیه وایي لبیک لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک په زور زور به یو 3 پیري دا وایي او بیا به د عمرې نیتو کې پښتو کې اردو کې عربی کې اللهم انی اريد العمرة فیسرها لی وتقبلها مني اے زما ربا د عمرې نیت کومه اراده لرم د عمره راته اسانه کې او تیرا نه قبول کی بس د دینه پس به اوس عزتمندو خوشبو خزم نه استعمالي سړیم نه استعمالي ویخت سړیم نه کټ کی تر سو پورې چې اخیری د عمرې عمل ترې رسیدلې خزم نه کټ کی دا نور احکامات یو شان دي خوشبو به خزم نه لګي سړی به نه لګي ویخت به خزم نه کټ کی سړی به نه کټ کی نو عزتمندو فرق صرف دغل تراله چې خزه به پرده کوي او مخ پورې به کپړه نه لګي که بالفرض او دغه رنګ عزتمندو کپړې به نور عام استعمالي عام پرتوک او عام طریقې سره یو روایت کې راځي چې سړی به پرتوک ناچي نو د دې مطلب خدا نه دی چې کپړه بم ناچي نو یو روایت کې راغلی چې خزه به نقاب ناچي نو د دې مطلب دا نه شو چې پرده بنه کوي یعنی نقاب بدسی نه چي لکه په عام ورځو کې چې څنګه نقاب چې سر نه تړلې وي او په مخ یې را کوس کړی وي عزتمندو دې طریقې سره به نه چي بهرحال دا عزتمندو د ښځې د احرام طریقه ده دې طریقې سره ښځه خپل اعمال پوره کړي د بیت الله طواف وکړي بیا به صفا مروه وکړي بیا به هلته 2 رکعاته مونځ وکړي او بیا به د هغې نه پس د ویښتو د 1 انچ برابر به د ټول سر ویښته راونیسي خپله یا محرم سړی چې کوم د سره رور یا ماما یا کاکا یا زوی تلی دی یا خاوند هغه به له دا ویښته کټ کړي د دې عمره پوره شوه نو بهر یو دا مسله ده یو د دم مسله ده چې کوم ښځې مثلا په مخ باندې کپړه راخواره کړه مستقل بالکل نو په دې باندې دم راځي او چې کوم سړي بعض وخت کې د انسان چې کله صحیح وکړي نو دته پته نه وي ویښتې لاني کټ کړي زر کپړې واچي بعضې کسانی طایف ته ځي خپلو ځایونو ته ځي زه ویښته به هلته کټ هلکه دا ویښته کټ کول خو د حرم عمل دی د حرم په حدودو کې به کټ کې تعدي مه کوه ټوله عمره 1 غنټه 1 نیمه غنټه کې کېږي چې رش نه بالکل په نیمه غنټه کې هم کېږي چې ته ځان لې نو بهرحال دلته جلدي نه ده پکار تعالی ویښته دلته کټ کا نو بعضې کسانو نه هیر شي جامې کپړې واچوي خو عزتمندو دې حالت کې یریدل نه دي پکار د دم دپاره خپل اصول دي ډایرکټ په سړي باندې دم نه راځي چې بس لږ ساعت لرې کپړې واچولې دم لږ ساعت لرې کپړې واچولې دم داسې نه ده یا یو ښځې لږ ساعت له چې کوم دی کپړه مخ سره ولګېدله او دم نه داسې خو نه ده انسان له الله رب العزت احکامات درمیانه را لیږلي سختي پکې نشته نو چې د کوم ښځې مثلا مستقل د شپې مثلا کپړه واچوله او ټوله شپې په مخ باندې کپړه پرته ده دا احرام په حالت کې دله عمره یعنی مکمل کړي نه ده یا یو سړي چې کوم دی پوره شپه یا پوره ورځ کپړې اچولي دي د 12 غنټو نه زیات نو په داسې 12 غنټې یا د 12 غنټو نه زیات چې کپړې واچي یا په مخ باندې کپړه ولګي او سړی سر پټ کی مثلا د سړي خو سر به نه پټي ښځه خو به پټي نو چې د 12 غنټو نه زیات داسې حالت تیر شي نو بیا به تا باندې دم راځي ډایرکټ دم نه راځي او دغه رنګ عزتمندو که د 1 غنټې نه کم وي یو انسان سر پټ کړی دی او کپړې واچولې ته هیر شو نو عزتمندو یا ښځې په مخ باندې کپړه ارتاو کړله واچوله نو عزتمندو که د 1 غنټې نه کم وي په دې کې دم نشته چې د 1 غنټې نه زیات وي په هغې کې هم دم نشته تر څو پورې چې 12 غنټې یا د 12 نه زیات نه رسېدلي نو چې کله عزتمندو د 1 غنټې نه کم وي په دې کې عام صدقه ده صدقه مطلب یو 15 ریال راواله چېرته غریب لی ورکړه او عزتمندو چې د 1 غنټې نه زیاتي نو بیا د فطراني مقدار به ورکې چې کومه سرسایه موږ ورکو بیا به د دې مقدار ورکې بیا هم د باندې پوره دم نشته دی او د سرسایي مقدار د دې عزتمندو په عربو کې تقریبا 15 یا 10 ریاله هلته به یو غریب له ورکې که 1 نیمه غنټه 2 غنټې 15 غنټې 6 غنټې 7 غنټې 8 غنټې 10 غنټې هم د کپړه اچولې بیا هم د باندې دم نشته ها چې د 12 غنټو نه زیات شو ته دومره غافل او اوس هم درته پته نه لګېږي چې ما
کپڑا چولې ده نو بس بیا درته شریعت وایي چې دم ورکړه ځکه ته عمرې له راغلی که سوچونو له راغلی او دومره دې ځان نه غافل جوړ کړی. نو عزتمندو دا دویمه مسله شوه.